مور به دعا کوله وی الله زما د بچی د سترګو نظر واپس کا. دا څومره درنه وزنی دعا معلومیږي، نظر واپس کېدل. الله زما د بچی نظر واپس کا. خوب یې ولید، خوب کې ابراهیم علیه السلام ولید. ابراهیم علیه السلام ورته وی الله دی دعا قبول کړله او الله ستا د بچی نظر واپس کو. سار چې مور پاسېدله د بچی نظر الله واپس کړی او روغ شوی او الله تبارک و تعالی تینا د بخاری شریف په شکل کې د کتاب لیکلو خدمت واغس. دا د مور دعا وا. نو د مور او پلار دعا دا ډیره ضروری ده. پکار د چې اولاد د مور او پلار نه دعا والی، ډیره دعا تینا والی، ډیره دعا. نو مونږ چې د مور او پلار د دعا ټیم راشي نو مونږ یې د ځان نه بیل کو، د ځان نه جدا کو. چې د دعا ټیم راشي نو د دعا نه محروم شو، د مور او پلار د ځان نه جدا کو. دا د دوی د جدا کولو ټیم نه دی، دا د دوی د خدمت ټیم دی. خدمت وکړه چې الله درله دنیا او اخر خیسته کی. نو ډیر ناکام به د مور او پلار سره کو، خصوصا چې کله حالت د بوډاوالي ته ورسیږي. دا ډیر د امتحان وخی، د امتحان. خو خپل وړوکوالی یادوه چې زه دې پلار او دې مور دې ځای ته رارسولی یم. رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. زه داسې رکوټی یم او دې مور او پلار دې ځای ته رارسولی یم. زه به اوس د دې پلار خیال ساتم، د دې مور خیال به ساتم، ځکه چې زه دوی دې ځای ته راورسولم، دې ځای ته زه د دوی د لاس رارسېدلی. نو خصوصا د مور او پلار خبرې به برداشت کو. وی دی قاریږي دی مونږ به خبرې برداشت کو. دی ستا ډېرې خبرې برداشت کړي دي، ډېرې خبرې. دی پلار ستا ډېرې خبرې په وړوکوالي کې برداشت کړي دي، دی مور ستا ډېرې خبرې په وړوکوالي کې برداشت کړي دي. نو مونږ به هم اوس خبرې برداشت کو. ای به زما یې ډېرې خبرې برداشت کړي. اکثر چې پلار عمر د پوخ شي او عمر د بوډاوالی شي د مور او پلار، نو په معمولی خبره ولا بیا جړا ورځي، بیا جاړي ډیر زر چې بچې سخته خبره وکړي. مور هم جاړي او پلار هم جاړي. زه وایم پلاره ته خو ډېر د جرګو سړی وې، ته ولې جاړې؟ هغه وایي مولي صاحب ماله جړه په دې وجه راځي چې ما ته کله بچې سخته خبره وکړي نو ما ته د دې بچي د وړوکوالی رایاد شي چې مولي صاحب دا هغه ژبه وه چې دې به خبرې زما نه زده کولې او ما د دې ژبې څومره خبرې برداشت کړي دي، نن دا ژبه زما یوه خبره نه برداشت کړي. که پلار دویمه خبره کوي درېمه مړه څه ګور دې جوړ کړي، بس که که نه، بس که شل پیرې خبره مه کوه، یوه پیره دې خبره وکړه بس پوره ده، غلی کښېنه. ته چې رکوټې وې تا دې پلار ته څو پیرې خبرې کړي، څو ځله لګیا وې. مولانا روم رحمت الله علیه لیکلی دی وی پلار بچی سره ناست و، نو پلار دی بچی ته وی بچی لوی شوی دی. پلار تینا تپوس کی وی بچیا په دی دیوال څه ناست دی، بچی ورته وی کارغه ناست دی. دا پلار بیا بچی ته وی بچیا څه ناست دی، پلار ورته وی کارغه ناست دی. بیا ورته دا پلار وی بچیا څه ناست دی، نو دی ورته وی پټه پوړون شي، خدای دې په سترګو ړوند که خو کارغه ناستې که نه. نو دا پلار یې ورته وی بچیا زه نظر مې کار کی دا کارغه اینمه، خو ما په تا باندې امتحان کو. امتحان کې ناکام شولې بچیا. ولې پلاره؟ وی ته رکوټې وې او زما غېږ کې ناست وې، په دیوال کارغه کېناستو، تا ما ته وی ابو څه ناستي، نو ما دې خوله ښکل کړه چې بچیا کارغه دی. تا بیا وی ابو څه ناستی دیوال باندې، ما دی بیا خوله ښکل کړه چې بچیا کارغه دی. تا به تپوس کوه ما به دې خوله ښکلوله چې کارغه دی. تا یو کم سل پیرې تپوس کړی او ما یو کم سل پیرې جواب در کړی. نن چې زه په درېم ځل وام څه ناستي، نو ته وایي په سترګو ړوند شي خو کارغه ناست. نو پلار به بیا جړه پلار له نه ورځي،
نو پلار وی مولی صاحب مال زکه جړه راځي چې دا بچی مې راکوټي وو نو یو براته وی دا زما ابو دی بل براته وی دا زما ابو دی بل براته وی دا زما ابو دی په ما به را منډې کولې یو به مې غیږ ته راختو نو دی به نارې والی زما ابو دی زما ابو دی نن چې د جدایۍ ټیم شو نو یو ته وی ستا پلار دی او بل ته وی ستا پلار دی نو هغه پلار وی دا هغه ژبه د هغه ماته چې به ابو ابو کول نو ماله ځکه جړه راځي چې دا هغه ژبه ماته نن وی چې کومې ژبې به ماته ابو ابو کول نن هغه ژبه وی دا ستا پلار دی او دا ستا پلار دی دا پلاران هوښیاري خو چې مشران شي نو بې خبرو ته خیال نه دی پوه نشي نن سبا یو بل رواج دی دا بچی چې جدا کیږي که نه نو تقسیم شروع دا ستا او دا ستا او دا ستا پلار یې غلی ناست آخر کې ورته هغه پلار ویاسې زه به لکه کم ځای یما د چا سره به یما څه چل به کومه زما برخه پکې څه شوه اول خو مسله دا ده چې پلار ژوندی دی نو په دې کې د سره اډو د بچي برخه نشته نو ته د پلار مال تقسیموي ناستې ورته میراث بچی ته به هله برخه میلاویږي چې کله پلار وفات شو نو مالی میراث شو نو بچی ته برخه میلاو شو په ژوندانه د بچی د پلار سره یو اتانیزم نه رسي او دې پلار ته لګیا وي دا تقسیم په ژوندانه وکړه خپل مال هغه تقسیم کی ستا مال خو نه دی په دې کې ستا څه دي نو بعضې به ورته په ژوندانه وایي ماله برخه راکړه په ژوندانه ورته وایي تقسیم وکړه که ته د دې پلار نه مخکې شوې او مړ شوې که نه قبر کې درنه الله دا تپوس نه کوي چې د پلار نه دې ولې برخه نه اخسته قبر کې به الله وایي چې د پلار نفقه پتا واجب وتا ولې نه ده ورکړې نو دا غم نشته چې د پلار په ما نفقه واجب ده چې زه خپل حق ادا کړم نو دې پلار ته وایي ته به پکې د سره وي د سره مطلب ده چې د کم بچی سره خوشحاله جو د هغه سره به نه پلار هم سم خوشحالیږي وایي زه به پکې د سره یم لکه د هر بچي سره به یم مونږ ته تپوس کو څه چلو شو یاره مولي صاحب زه پکې د سره یم چې د کم بچي کره تیاره وه او د کم کره مې خوښه وه هغه چې لږه موده وشي نه پکې بیا د سره نه وي دا چې ورته وایي ته به پکې د سره یې د دې مطلب دی چې د سره پکې نه یې ته خو تې ایستلی خدای چې خبرېږي نو بیا یې تې ایستلی خبر نه بیا وایي ته پکې د سره نه یې نه بیا د یو بچي په تمه او په بل بچي په تمه نه اکثر پکې وږې پاتې شي د شپې او ډوډۍ ونه خوري یو درخواست کومه چې دا پلاران او میندې مه جدا کوئ مونږ د رور نه جدایي لیدلې ده چې جدا کیږي خو چې بچې وی پلار جدا کومه نو مونږ وایي چې دی به کوم ځای ته جدا کوي چې بچې د ځان نه جدا کوي نو دی به چرته ځي نو مور او پلار مه جدا کوئ دا یوه جدایي وله پوره ده چې مقبرو ته روان دي بس و به یې خخ پی کې روپس پشیتی ټول عمر به درته کور خوشې پروتي خوشې بیا موړ به شي په خوشي کور خو په ژوندانه دا کور مه خوشې کوه بیا به خپی بیا به ټول عمر له کور خوشې پروتي بیا به وایي چې یو بوډا پلار مې وې یوه بوډۍ مور مې وې په کټ کې پرته وې او د سترګو نظر کار کولی او دا ژبه یې سنډېدلی چې ما ته سحر وایي چې زه بچیا الله دې روغ جوړ راوله زه بچیا الله دې کامیاب کا چې داسې یوه دعا راته کېدلی او دا یوه ژبه راته سنډېدلی بیا به دې پسې ارمان وکې دا کور به ګوټ په ګوټ کې خو کور کې به دې بیا برکت نه نو دا برکت د مور او پلار سره پروت دی دا په خوشي کورونو کې نشته دی نو مور او پلار مه جدا کوئ مور او پلار ځان سره کور کې اوسوئ دا ډیر لوی برکت دی ستا سره کور کې دا چې دا ژبه تغړی که نه او دا چې دا ژبه تغړی او دعا کوي نو دا تا دپاره ډیره لویه سرمایه ده نو د یوسف علیه السلام رونو دویم ګناه تې څه شو د مور او پلار نافرماني دریم په کشر رورې شفقت ونه کو دی کشر رورو په د شفقت پکارو حق کبیر الاخوة على صغیرهم حق الوالد على الولد د مشر رور مثال په منزله د پلار دی
نو کشران به د پلار په شان خیال ساتي خو مشر به په کشرانو شفقت کوي نو دوی په کشر رور باندې شفقت اونکو بل ګناه دا وشو چې دی د وعدې خلاف وکړو ویلي هغه ته سو او وی کړل څه نو یوې د وعدې خلاف وکړو ان العهد کان مسئولا وعده چې د چا سره وکړه د دې به الله تپوس کوي وعدې د چا سره مه کوئ مضبوط مه وایئ انشاءالله دا کار به کوم انشاءالله دا کار به کوم انشاءالله دا کار به کوم انشاءالله وایه او مضبوطه وعده مه کوه ان العهد کان مسئولا د دې به الله بیا تپوس کوي او بغیر د انشاءالله نم داسې کلکه خبره مه کوه چې دا کار به کوم او سبا به خامخا کومه نه وای سبا به انشاءالله دا کار کو وی سړی روانو میخه اغستلې وي پیسې ورسره پرتې وي بل ورته وی چې څه کوي چې زما میخه علمه هغه ورته وی چې انشاءالله پکې وایه وی چې بدې کې د انشاءالله څه ضرورت دی خوای دی پیسې پرتې دی او هغه د میله د یوس په پکې میخه والم په دې کې د انشاءالله څه ضرورت دی هغه وی وایه پکې چې لاړ نه هغه پیسې تې ورکې شوې چې دی ولید به میخه دې واخسته وي انشاءالله پیسې مې ورکې کړې بیا به انشاءالله مخکې وي بیا به د کار نه مخکې انشاءالله وي نو ښه دا ده چې خبره وکړي نو وایي انشاءالله که د الله خوښه شي نو دا کار به وکم نو یو دوی د وعدې خلاف ورزي و الله به دې بیا بې وعدې کوي نه چې انشاءالله وایي بل دوی دروغ وویل دروغ یې مې ووی که نه څومره دروغ یې ووی دا ټول ګناهونه چې د دینه وشول نو دا د حسد په بنیاد وشول معلومیږي دا چې دا حسد ډیره لویه ګناه ده الله دې زمونږ د ټولو حفاظت وکړي د عوامو